اتم نمبر آیا په قران کریم کې آیا دا یو اعتراض راځي آیا قران کریم د الله طرف راغلی دی او یا نبی علیہ السلام د الله تعالی رسول دی او کنه نو جواب وایي عقلی جواب دا دی چې ټول دنیا د دې گواهی ورکوي چې قران کریم د الله تعالی کتاب دی او په نبی علیہ السلام نازل شوی دی د دوه کسانو گواهی جج قبلوي او قاضي قبلوي دلته په لکونو انسانانو گواهی ولې نه منیسه او نقلی جواب دا دی چې الله جل شانه فرمایي چې ما د قران کریم د ليله القدر په شپه نازل کړی دی ان انزلناه فی ليله القدر او بلایت مبارک دے تنزیل شابسي ولسبانو قران کریم د الله کتاب دی نبی علیہ السلام د الله د طرف راغله دی په دې باندې موږ سره عقلی او نقلی دلایل موجود دي دا موږ ته په تواتر سره رسیدلی دي څه سره په تواتر سره دا خبره ثابته چې دا قران د الله کلام دی او نبی علیہ السلام اخیری نبی دی په دې باندې موږ سره د لکونو انسانانو ډیټا محفوظ ده الحمدلله د اسماء الرجال دا چې په یو مذهب کې نشته د اسماء الرجال چې کوم ډیټا موږ سره محفوظ ده کنه راواړو یو راوی راواړو د پلار نوم معلومه او خاندان معلوم دي استادان معلوم دي تهذیب التهذیب په یوه اوس په ترتیب باندې کنه الحمدلله یو الکه استادان معلوم دي او شاګردان معلوم دي د دې قران د پاره د دې دین د اسلام د حفاظت د پاره داسي کامل دین موږ سره موجود دی لکه اوس بایبل هم نسبت کیږي الله طرف ته چې دا د الله کلام دی نه د الله کتاب دی آسماني کتاب دی خو بایبل کې دوی څه کړی دي ځان نه لیکل کړی دي او ځان نه هغه پکې قصې قطارې جوړې کړې دي د انبیاء کرامو توهین پکې کړی دی ګستاخی پکې کړی ده د بایبل دی کدا شانته کې د هندوانو بګوګیتا دی او دا شانته کې چې د دوی سونه ودونه دي یجروید دی پلانکې وې د پلانکې دا څومره ودونه چې دي دا ټول دوی د ځان نه لیکل کړی دی او دوی سره داسې محکم دغه نشته سوا د اسلام نه دغه اعتراض شو نه هم اعتراض څه دی د قران کریم بعض آیاتونه ویو که مخکې زو بس کو مولوی صاحبانو ټیم سره سونه سبق ریکارډ شو بس ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین